السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو د دعا متعلق مونږ درسونه شروع کړیو. په لومبني درس کې مونږ د قرآن او د احادیثو په رڼا کې د دعا څلېرویشت آداب ذکر کړیو. په دویم درس کې مونږ د دعا د قبلېدو دپاره هغه کلمات ذکر کړیو، 15 قسمه کلمات د احادیثو په رڼا کې چې په هغې سره دعاګانې قبلېدي. په دریم درس کې مونږ هغه اوقات او وختونه د حدیثو په رڼا کې ښودلیو چې په هغې کې دعاګانې قبلېدي او په هغې کې دعاګانې نه رد کېدي. او په څلورم درس کې مونږ هغه کسان ذکر کړیو، هغه بندگان ښودلیو چې د هغې دعاګانې قبلېدي او د هغې دعاګانې نه رد کېدي. هغه 14 کسانو د حدیثو په رڼا کې تاسو اورېدلیو. ننني درس کې مونږ هغه 6 قسمه کسان ذکر کوو چې د هغې دعاګانې نه قبلېږي او د هغې دعاګانې رد کېږي، الله یې نه قبلوي. نو الله دې د دغه بندګانو نه مونږ وساتي. اوس دا کم بندگان دي داسې غریبانان او فقیران چې د هغې دعاګانې الله تعالی نه قبلوي. نو راځئ مونږ سره اوسېږئ. لومبنی انسان او لومبنی بنده چې د هغه دعا نه قبلېږي هغه دی حرام خور، چې حرام خوري، حرام اغوندي، حرام پخپو کوي او حرام سکي، د دغه انسان دعا نه قبلېږي. دې باندې موږ سره دلیل د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی. وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چې یا ایها الناس ان الله طیب لا يقبل الا طیبا. اے خلقو یقینا الله تعالی پاک دی او پاک خوښوي. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. او یقینا الله تعالی مؤمنانو تم د هغه څه حکم کړي چې د کوم څه حکم یې رسولانو ته کړي او پیغمبرانو ته کړي. رسولانو ته څه حکم کړي؟ نو فرمایي الله تعالی فرمایلی دي چې یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے پیغمبرانو تاسو پاک خوراک کوئ او نیک اعمال کوئ. د سورت مومنون 51 نمبر آیت. او مؤمنانو تم د دغه حکم کړي. وی سورت بقره 172 کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو تاسو پاک خوراک کوئ د هغه څه نه چې موږ تاسو درکړی دی. او ثم ذکر الرجل. وی بیا نبی علیه الصلاة والسلام د یو سړي او د یو بنده تذکره وکړله چې یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیه الى السماء یا رب یا رب. چې هغه د لرې نه سفر کړی، د لرې نه راغلی، خیرنی ببرسری دوړې پې پرتي، او ثم بیا یې الله ته لاس اوچت کړي، الله ته لاس اوچت کړي چې ای رب زما، ای رب زما، زما دا حاجت پوره کړي. وی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. وی د هغه خوراک حرامي، د هغه څښاک حرامي، د هغه لباس حرامي، او هغه ته غذا او خوراک ورکول کېږي د حرامونه. معنی اغوستل او دغه رنګې څکل، خوړل، پخپو کول هغه ټول د حرامو نه. نو فانا یستجاب لذلک. د داسې بنده دپاره به قبولتیا کوم ځای کې؟ معنی د داسې انسان دعا نه قبلېږي. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی په خپل صحیح کې په 1015 نمبر باندې، او امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړی په 2989 نمبر باندې. دویم هغه انسان چې د هغه دعا نه قبلېږي هغه دی هغه انسان چې هغه دعا کې ګناه غواړي، د ګناه تمنا کوي، ګناه د الله نه غواړي، یا الله د پلان کې ګناه کول او د پلان کې عمل چې هغه د ګناه دی د هغې توفیق راکړي. دریم انسان چې هغه خپلولي کټکوونکی دی، د خپلولۍ کټکوونکي دعا نه قبلېږي. د دې دواړو دپاره دلیل موږ سره د ابو سعید خدري رضی الله عنه روایت دی. وی ان النبی صلی الله علیه وسلم قال چې یقینا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم. وی هیڅ یو مسلمان نشته چې هغه دعا غواړي چې په هغې کې ګناه نه
ولا قطيعة رحم او نه په هغې کې د خپلولۍ کټ کولی، معنا هغه خپلولي نه کټ کوي، ګنام نه غواړي یا ګنام نه کوي، خو الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، وی مگر الله تعالی به هغه له په دې دریو کې یو ورکوي. معنا د دعاګانې به په دې دریو طریقو سره قبلېږي. یو اما ان تعجل له دعوته، یا خو به د هغه دعا قبول کړي شي چې څه غواړي هغه به میلاو شي. و اما ان يدخرها له في الاخره، او یا به هغه د هغه د پاره ذخیره شي په آخرت کې، آخرت کې به ورته د هغې بدله میلاوي. و اما ان يصرف عنه من السوء مثلها، یا به د هغه نه د هغې په بدله کې څه لرې کړی شي، مصیبت لرې کړی شي چې په ده باندې به را رواني، خو ده ته به پته نی د هغې دعا په سبب به د نه لرې کړی شي. بیا څه فرمایي؟ قالوا اذا نكثر قال الله اکثر، چې صحابه عرض وکړو چې بیا خو موږ ډېرې دعاګانې وغواړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل د الله تعالی خزانې فراخه دي، غواړئ ته ډېرې غواړئ. دا حدیث امام احمد رحمت الله علیه په خپل مسند کې ذکر کړي په 11133 باندې، او په تعلیق د مشکات 2259 باندې دی حدیث ته امام البانی رحمت الله علیه صحیح حدیث ویلي. څلورم انسان چې د هغه دعا نه قبلي، هغه دی غافل او بے پروا انسان چې دعا غواړي خو د هغه زړه او د هغه سوچ د هغه فکر په بل ځای کې دی، نو د داسې قسمه انسان دعا الله نه قبلي. لکه په دې باندې موږ سره دلیل دی د ابو هريره رضی الله عنه روایت، وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، تاسو د الله نه سوال کوي دعا وغواړئ، خو په شرط د دې په داسې حال کې چې تاسو د اجابت او د قبولتیا یقین لرئ، یقین کوونکي. واعلموا او پوه شئ ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن، چې یقینا الله تعالی د غافله او د ناخبره زړه دعا نه قبلي. چې کوم انسان ناخبره دی، غافل دی، سوچ په بل ځای کې دی، لاس یې الله ته اوچت کړي، د داسې انسان دعا نه قبلي. دا حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړي په 3479 باندې، او امام البانی رحمت الله علیه په تعلیق د ترمذی کې د حدیث ته صحیح حدیث ویلي. پنځم انسان، زناکار انسان، بدکار انسان، او شپږم انسان په زور ټکس اصولون کې انسان چې د هغې دعاګانې نه قبلېږي. بدکار او زناکار او په زور ټکس اصولون کې د دې دواړو دعا هم نه قبلېږي. په دې باندې موږ سره دلیل د ابو العاص الثقفي رضی الله عنه روایت دی، وی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی تفتح ابواب السماء نصف الليل فينادي مناد هل من داع فيستجاب له، وی په نیمه شپه کې د اسمان دروازې کولاو کړي شي او یو आवाज کوونکی आवाज کوي، سوی هل من داع فيستجاب له، آیا څوک غوښتونکی شته چې قبولتیا یې وکړی شي، د هغه دعا قبول شي. هل من سائل فيعطى، آیا څوک غوښتونکی شته چې ورله ورکړه وکړی شي. هل من مکروب فيفرج عنه، آیا څوک مصیبت زده او تکلیف والا شته چې د هغه نه هغه تکلیف او مصیبت لرې کړی شي. دا درې اعلانات کیږي. فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة الا استجاب الله عز وجل له، وی هیڅ یو مسلمان داسې نه پاتې کیږي چې هغه دعا غواړي مگر الله تعالی د دغه ټولو مسلمانانو دعا قبلي. الا زانیه تسعى بفرجها، مگر بدکاره چې هغه په خپل زنا او بدکاری باندې پیسې ګټي او پیسې په اخلي او کوشش پې کوي او په دې باندې مال ګټي. او عشارن، یا ټکس اصولون کې په زوره چې زوره باندې ټکس اصولي او بدکاری کې د انسان د دغه خلکو دعاګانې نه قبلي. دا حدیث امام طبرانی رحمت الله علیه په المعجم الاوسط کې ذکر کړي په 2769 نمبر باندې، او په معجم کبیر کې ذکر کړي په 8391 باندې،
او دې حدیث ته امام البانی رحمت الله علیه په سلسله الاحاديث الصحیحه کې صحیح حدیث ویلې په 2971 نمبر باندې وم انسان چې د هغه دعا نه قبلېږي امر بالمعروف او نهي عن المنکر نه کوونکې چې خیر طرف ته خلق نه رابلي د بدو نه خلق نه منع کوي د داسې قسم خلکو دعاګانې هم نه قبلېږي. په دې باندې موږ سره د حذیفه بن الیمان رضی الله عنه روایت دلیل دی. هغوی فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر. وی قسم می دی په هغه ذات چې د هغه په لاس کې زما ساده د هغه په قبضه او قدرت کې زما ساده چې خامخا تاسو به د نیکو حکم کوئ او تاسو به خلق د بدو نه منع کوئ او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقابا منه ورنه نږدې ده چې الله تعالی به په تاسو باندې عذاب نازل کړي ثم تدعونه فلا يستجاب لكم بیا به تاسو دغه الله ته جړاو فریاد کوي دعاګانې به غواړئ خو دعاګانې به هم نه قبلېږي. دا حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل سنن کې ذکر کړي په 2169 نمبر باندې او امام البانی رحمت الله علیه په تعلیق د سنن الترمذی کې د حدیث ته حسن حدیث ویلی دی. نو دا هغه وکسان چې د دوی دعاګانې الله نه قبلوي او د دې دعاګانې رد کیږي الله تعالی دې موږ د دوی نه ګرځي او الله تعالی دې موږ د دعا قبلېدونکو نه وګرځي چې د هغوی دعاګانې قبلېږي او الله تعالی دې زموږ دعاګانې قبول کړي. والسلام ورحمة الله وبركاته.